أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کی 110 نمبر آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسى الكتاب، یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب. فاختلف، نو اختلاف وکړی شو فی پای کی. ولولا کلمة، کچرت نوې خبره سبقت چې مخکې شوې ده من ربک د طرفه د ربستانه لقضی بینهم، نو خامخا فیصله به شوې بینهم په منځ د دوی کې. مخکې دا خبره تیره شوه چې د نیکبخته او د بدبخته انسان باره کې بحث وشو چې د نیکبخته دپاره الله سبحانه وتعالی جنت ذکر کړو، دا به جنت ته داخلېږي، او بدبخته باره کې چې دا به جهنم ته ځي. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی مختصر دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه راوړي. اول په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړه کېږي. الله تعالی فرمایي چې موږ موسی علیه السلام ته تورات ورکړو، نو خلق د موسی علیه السلام په باره کې په دوه قسمه جماعتونو کې تقسیم شول، یعنی په دوه ډلو کې تقسیم شو. څه خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، څه خلکو د هغې نه انکار وکړو. ان د الله سبحانه وتعالی په کتاب باندې ایمان راوړو څه خلکو، او څه د هغې نه انکار وکړو. دغه شان څه خلکو په هغې کې په موجوده احکامو باندې عمل وکړو، او څه خلکو په هغې باندې عمل ونه کړو. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وی ای زما نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم په باره کې هم د دې کافرانو د اختلاف په لیدلو سره ته زړه مه خفه کوه. مطلب د تا نه مخکې موسی علیه السلام تېر شوی دی، الله وایي هغه ته ما کتاب ورکړی، د هغه قوم په دوه ډلو کې تقسیم شو، څه ومنلو څه ونه منو. نو ته په دې مه خفه کېږه. الله تعالی فرمایي ولولا کلمة سبقت، که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د طرفه د رب ستا نه لقضی بینهم، نو خامخا فیصله به شوې په منځ د دوی کې. یعنې که د الله سبحانه وتعالی فیصله د مخکې نه نه وې بأن قضا لکل امة اجلها، چې هغه د هر امت د هلاکولو دپاره یو نیټه مقرر کړې ده، چې عذاب په الله سبحانه وتعالی په خپل وخت راولي، چې کومه نیټه پوره شي د هغې نه په الله عذاب راولي. نو که داسې نه وي نو دوی به وختي په عذاب کې هلاک شوی وی، او د الله سبحانه وتعالی په عذاب کې به اخته شوی وی. لیکن الله سبحانه وتعالی دوی له د خپل حکمت په وجه عذاب رسته کړی دی، او په دې کې دمکي ده چې الله رب العالمین د قرآن کریم په مخالفت باندې بندګانو ته او بل د ولولا کلمتون، د کلمتون مراده د هر امت نیټه ده، یا د کلمتون مراده د قیامت راتلل دي. یعنی الله تعالی د دوی عذاب قیامت د یو مصلحت په بنا باندې رسته کړی دی. دا خلک دې په دې نه خوشحاله چې دوی به د عذاب نه بچ شي. یا د ولولا کلمتون، د کلمتون کلمه دا ده
چې د الله سبحانه وتعالی رحمت دغه په غضب باندې سبقت کړی دی، مخکېوالی کړی. په دې وجه الله سبحانه وتعالی دوی ته مهلت او تاخیر ورکړی دی او په عذاب کې جلتی نه ده کړې. حقیقت دا ده چې کافران د قرآن په باره کې ډېر جوور شک کې اخته دي. الله وایي وانهم لفی شک، یقینا دوی خامخا په شک کې دي. منه د دې نه مرید په سخت شک کې دي. په دې منه کې د او ضمیر قرآن ته رجع ده چې دا کافران د قرآن په باره کې ډېر په جوور شک کې پراته دي، په دې کې شک کوي. مریب ای موقع فی ریبته، یعنی په شک کې اچون کې بل چا لره، یعنی نو خلک هم په شک کې اچي یا په خپل شک کې اخته دی په دې کې، یعنی د قرآن مبارک کې شک کوي. په دې ورپسې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وان کل لما یقن، هر یو د دوی نه لما هر کله چې راپورته کړی شي په قیامت کې لیوفینهم، نو پوره به ورکړو دوی ته ربک رب ستا اعمالهم، بدله د عملونو د دوی. انه یقینا الله بما پاغمل یامنو چې دوی کوي خبیر خبردار دی. او دا جواب د سوال دی چې هر کله الله سبحانه وتعالی دوی له عذاب په دنیا کې ورنکړو نو دوی به معافي. نو جواب د دې دا چې الله رب العالمین به ټول مخکینی او وروستنی امتونه راجمع کړي د قیامت ورځ باندې. مخکینی او وروستنی څومره امتونه الله به ټول د قیامت ورځ راجمع کړي. نو هر یو ته به د هغوی د عملونو پوره بدله میلاویږي. الله وایي لیوفینهم ربک اعمالهم، یعنې پوره ورکړي دوی ته رب ستا بدله د عملونو د دوی. هر انسان ته به د هغه د اعمالو بدله میلاوه شي. که ښه عمل یې کړی نو ښه بدله به ورته میلاوه شي، که بد عمل یې کړی بده بدله به ورته میلاوه شي. د بد عمل بدله هم بدی، او د دوی هیڅ عمل د رب العالمین نه نشي پټېدی. اگر کوونکی یا غټې ښه یا بد عمل الله ته معلوم دی، الله په هغې باندې خبردار دی. نو په دې کې د نیک عمل کوونکو دپاره د جنت وعده او د بد عمل کوونکو دپاره دمکې ده. د جهنم دمکې الله هغې ته ورکړې ده چې کوم سړی بد عمل کوي. وإنا یقینا کل لما هر یو د دوی نه لما هر کله چې راپورته کړی شي په قیامت کې لیوفینهم، نو پوره به ورکړو دوی ته ربک رب ستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی. وإن کلا، دا کلا ای کلا من الخلائق، یعنی هر یو د مخلوق نه. دا کلا تنوین عوضی دی او دا اسم د ان دی او لما د شرطیه دی، یعنی شرط یې پټ دی. یعنی لما لا یبعثن، هر کله چې راپورته کړی شي، او لا یوفینهم دا جزا ده، یعنی شرط سره د جزا نه خبر د ان دی. نو الله وایي وإنا یقینا کلا لما هر یو د دوی نه لما لیوفینهم، هر کله چې راپورته کړی شي په قیامت کې نو پوره به ورکړو دوی ته ربک رب ستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی. انه بما یعملون خبیر، یقین الله په هغې عملونو چې دوی کوي خبردار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.